السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه یم دین محمد مومند او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. زه دا وخت په محله بجوړي د کتوت یو علاقه د هغه کې موجود یم. دې علاقه کې یو څو میاشتې مخکې یو غټه حادثه شوې وه چې په هغه حادثه کې یو مشر سړی وفات شوی او هغه وخت هغه خبره د دې فریقینو ترمنځ چې دی ورانې ته لاړه، خو د جرګې ممبرانو په دې کې ډېر غټ کوشش وکړلو او دا خبره روغې صحت ته راوستله. نن موږ چې دی هغه علاقه کې موجود دي او اوس چې کوم دی دننه تقریب شروع دی. موږ باید جرګې ممبرانو سره خبرې کوو او هغه فریقینو سره هم خبرې کوو چې دا روغه څنګه وشوه. راځئ موږ سره. ګرانو کتونکو، بعضې وخت معمولي خبرو نه ډېرې غټې مسلې جوړې شي. درگذر چې کوم دی دا الله هم ډېر زیات خوښوي. دا وخت موږ د مرحوم باچا ګل زوی سره ناست یو، هغې نه به معلومات کوو. چې السلام علیکم، دا راته ووایي چې دا واقعه څنګه راپېښه شوې وه، دې حوالې کې سره ډیټیل راکړئ. دا یو اتفاقن حدیثه وه. دی مخالفو خلکو چې کوم دی زما والد صاحب په ګاډي والي او بیا په هغې کې چې کوم دی ورځې تېرېدي، والد صاحب زما ډېر بد حالات کې و. هسپتال ته لاړې، هسپتال کې تقریبا هغه آی سی یو کې 20 ورځې و او 20 ورځې آی سی یو کې پروت و، بېهوشه پروت و، بدحاله پروت و. خو دا الله وله شفا ورکړله. آی سی یو کې چې کوم دی هوش کې رالی، بس ورسره علاجونه کېدل، یو 3-4 اپریشن یې وشو او هسپتال کې پروت و. موږ بس خپل خدمت کولو. انشاءالله زموږ د طرف نه څه خبره پاتې نه وه، د یو طرف نه په خدمت باندې نه په پیسو باندې. حتی دا چې 45 دن بعد هغه بس الله به ته دغه ورځ خوښه وه او بس هغه په هغه ورځ باندې خپل شهادت ورکړو او د هغه د شهادت تقریبا کېږي دا یو نن 40مه ورځ بیا برابرېږي. ټوټلي 85 دن وشو. خو دې دوران کې دا خلک چې کوم دی تله راتله چېرې دا کار اتفاقا شوی دی، حادثه ده او څه د قصد کار نه دی او نه هغه دی. تاسو موږ ته عفوه وکړئ. موږ مشران کېناستلو، خپلو کې خبرې اترې وکړې. مشرانو په دې باندې بس داسې یو د دنیاوي رسمونو حساب سره چې کوم دی یو معمولي غونډه کې یو عذر کېخیستو. هغه بیا موږ دا غونډه دې ورځ ته راغونډه کړې وه. هغه عذر باره کې چې کوم دی موږ ډېر زیات عالمانو نه معلومات وکړو او په کور کې مشوره وکړه. خو حتی دا چې بس والده سره مې چې کوم دی د هغې ډېر زیات حق و. موږ هغې ته وویل خپلې والده ته چېرې ستا په دې باره کې څه حال دی. هغې وویل چېرې تاسو کوم عذر واخیستو په دې باندې نه تاسو ته پیدا شته او نه دې پلار ته څه پیدا رسي، بچی دا ورته واپس کوي. د هغې شهیدګي خرابېږي. د هغې شهیدګي خرابېږي. موږ ویل د هغې شهیدګي موږ نه خرابوو، په یو قانون یې نه خرابوو. دا راته ووایي چې دا په څه لګي، موټرسایکل اکسیډنټ شوی نه ګاډي ماډي وایي؟ دا موټرسایکل اکسیډنټ شوی خو لږ ناپویه ماشوم و او کم عمره مو. حالانکې موږ دا چې کوم لږ ډېر زور ورکړو دې د وجې مرکو چېرې د والدین نه پکار دی چې د خپلو بچو باندې خیال ساتي. کم عمرو له موټرسایکل یې نه ورکوي او د هغې چې کوم دی په خپل نظر کې لي. بس د دې د خاطره دا عذر ما درته پکې شو چېرې دا کم عمره و او تاسو دې له موټرسایکل ورکولو. اوس د هغې د عفوې ورځ ده او موږ د خپلو کې بس رونه او ټول کېناستو. مور هم راته وویل چېرې دې ته دا بخشش وکړه. نو نن ورځ باندې ملګري راغونډ شوي دي. موږ ورته د الله د رضا بخشش وکړو. نه 1 روپۍ ډیمانډ دی نه نور څه. کوم عذر چې راوړی هم ورته د الله د رضا، خاص الله د رضا واپسې کوو. ابدي ځان سره واپس بوځي. یو غویي دی او څه ورسره وړه دي، دي به ځان سره واپس دا بوځي. او زموږ د طرف نه دغه ختم پروګرام هم کړی و د خلکو اسانۍ دپاره چې یاره هر سړی په عذر کې غویي حلالوي، میخ حلالوي، د چا به وس کېږي د چا به وس نه کېږي. نو موږ ویل چې دې خلکو له موږ دا پیغام ورکړو چې څوک روغه کوي فی سبیل الله هم کېږي او په چیو هم کېږي. نو بس زموږ له د خپل طرف نه چې کوم دی دا چیو بسکټ کلی دی او دا خلکو سره بس زموږ عفه ده. د جرګې ممبرانو حوالې سره یو چې هغوی پکې څومره کوششونه وکړو دې روغه کې. جرګې حوالې سره خو الله دې عزت وکړي، د هغې مشران هم ښه ډېر راغلي او زموږ مشران هم چې کوم دی ښه ډېر کېناستو. په دې کې تقریبا 10-12 سپېرې دا مشران کېناستو، خپلو کې خبره کوله د هغې خبرې بس دغه نننی رزلټ و چې بس د الله د رضا کار و او الله دې ټولو مشران څخه وکړي. ما د دې خلکو هم خوله ونه غورځوله. الله دې دې سره هم ډېر ښه وکړي چې دوی به د شپې 2 بجې پورې زما کور کې ناست او زما نه به بیا لاړ. ګرانو کتونکو، اکثره سیټي ټریفک پولیس هم دا مهم چلوي چې یاره کم عمره ماشومانو له چې موټرسایکل یې مه ورکوئ، ولې زیاتر د هغوی د وجې حادثات کېږي. موږ سره چې کوم کس ولاړ دی د دې زوی د لاسه چې دی دا واقع شوې وه، خو نن پکې روغه وشوله او د جرګې ممبرانو د وجې چې کوم دی هغه خبره خیر خیرت سره اختتام پذیر شوله. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی.
د دې جرګې والي سره وه دا خبره خو خیر خیریت سره خدای ختمه کړله. څه به وایي تاسو؟ منګه دا ویو چې کوم ماشوم له موټر سایکل ورکول نه دي پکار او کوم ماشوم له چې موټر سایکل ورکې نو بیا به دغه شانتې وروره زمونږ غریبي وه یو بل نه چاله 10,000 چانه 20,000 چانه 10,000 دغه شانتې او زمونږ دلته سکاوه ده چې دی بیرې باغ کې پوه شوې هغه بس هر چا سره دی الله ښه وکړي چانه 20,000 او چانه 10,000 او دیو سره دی الله زر ځلې ښه وکړي هغه شیزې مونږ ته را واپس کړلو او روغ یې را سره وکړله او که مومره ماشوم له چې موټر سایکل ورکوئ که نه نو بس دغه شانتې به ذلیلېږئ به پوه شوې همدغه شانتې موږ د 3 جرګې والا سره دی الله ښه وکړي او الله د سید باچا سره ډېر ښه وکړي د هغې خاندان سره دی الله پاک ډېر ښه وکړي د هغې ټول واړه غټ څومره چې دي هغې سره دی الله پاک ښه وکړي او د ګڼ ګاونډ کې فاروق بھائی دا ټول څومره چې دي هغې ټوله پکې منډه والې دا هغې سره دې الله پاک ډېر ښه وکړي. زما جی صدرګل نوم دی کوچي بازار نمبر 1 صدر او د ډېر وخت نه متحیات یو کیسه او دا ډېر غټ کار و چې دا اتفاقاً کیسه وه دا نو چې د دې اوس زړه بدي وه یو بل یې پېژندل هم نه خو موټر سایکل جنګېدلی و هغه پکې الله پاک بیا شهید کو بیا دوی ته پته نه وه چې هغه داسې دغه دی خو زه پکې دا خلک وګرځېدل صدر صاحب هم پکې منډې والې زمونږ د وس هم چې لږه ډېره څه کېدل نو موږ هم پکې منډه والې او شهید ته مې ویلي دي چې وروره د الله رضا دپاره یې معاف کړه نو الله دې هغه سره ښه وکړي بالکل یې د الله رضا دپاره معاف کړې موږ یې د پلار د شهادت مه خراب صدر صاحب دا یو څه پیغام به ورکړي هغه خلکو ته چې کوم په دښمنیانو کې ککړ وي او داسې چې د ډېرې مودې راهیسې داسې دښمنۍ نه روان وي او هغه ختمېږي نه. ګوره بھائی جان دشمني ټول تاوان دی د جانیم تاوان دی مالیم تاوان دی د عزت تاوان دی نو موږ ټولو ته دا اپیل کوو چې د خدای خاطر وکړئ په معمولي شیانو دونه غټ شیزونو ته رسېدلي وئ واپس راشئ او روغې دا ټوپک کېدئ او غاړه غټئ شئ او ورور ودي. ګرانو کتونکو د جرګې ممبرانو په دې کار خیر کې یو ډېر مثبت کردار ادا کړلو او دا وخت موږ سره د جرګې ممبرانو کې یو ممبر موجود دی دې نه به دې حوالې سره تپوس کوو چې دا راته مشره چې دا خبره تاسو څنګه راغونډه کړله او څنګه دې ځای راوستله. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم به زما عزتمندو الله رب العزت جوړوله چې الله څه غواړي هماغه کېږي او د الله نه غیر نه کېږي د الله نه کېږي زما دا کار اتفاقا الله رب العزت پېښ کړی و د قص معامله نه وه خطا وګڼه په خطایي کې شوې وه خو هغه بیا ځان یې لږ بوله کړی و په موږ باندې ځان بوله کړو چې ځان یې بوله کړو 15 سال یې وکړو چې په هسپتال کې تېرې کړې دی پکې تپوس ونه کړو بل څه ونه کړو نو خدای شته چې درد غوندې موږ د زړه نه راکړو چې هلکه ولې دا خو تا سړی په واقع کې سړی وژلی دی نو موږ داسې وکړو چې په هغې کې موږ جرګه شو د هغه طرف نه یو 2-3 کسان رالو او زموږ هم دا 2-3 کسان محمد نصیر لا دی او زه عبدالجبار خبرې کوم او یو سلیم دی نو موږ درې وانډه رالو نو خبره سره هم را جوړوله الله رب العزت دې ته جوړه کړه موږ ته وویل چې یو د پیسو ذکر باندې کوي ځکه چې دا ډېره سخته د بدنامۍ خبره ده ټیک ده موږ ته پته ده چې ستا 15 لکه روپۍ لګېدلي خو د روپو یادښت به نه کوې باقي عذر معذرت چې دی که نه دا د پښتون شان دی دا د پښتون لاره ده خو اوس په دې کې ته رالګې ته وایې چې زه عفه کوم معافي کوم نو موږ هم ورته وویل چې په دې کې به موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو د هغه طرف نه کوم جرګې والا چې دي د هغو هم شکریا ادا کوو او د دې خپلې جرګې هم شکریا ادا کوو بیا مشران چې کوم دي سپین ږیري راوستي ډېر ښایسته نو دا عذر دی او دا 15 کسان چې راغلي دا هم یو غټ عذر دی نو الله ډېره په خوشحالۍ باندې وکړه موږ د دواړو طرف نه موږ شکرګزار یو الله دې ټولو څخه وکړي. ډېره مننه. دې وخت کې موږ یو بل مشر سره ولاړ دي هم د جرګې ممبر دی او په دې کې ډېر یو پازیټیو رول ادا کړلو څه به وایي چې تاسو دا معامله چې دا الله پاک په خیر سره ته ورسوله څه به وایي؟ الحمدلله بس په دې باندې موږ خوشحاله یو او انشاءالله تعالی پکې د الله نه زه دا امید کوم چې څوک دغه بل فریق کوم دا هم پې خوشحاله دی خدای پاک پروردګار دې په موږ ټولو مسلمانانو کې اصلاح او تقوا پیدا کړي چې دغه شانتې مثال خبره اپه وکړي نو په اپه باندې د الله او د الله نبي خوشحالي او خدای پاک پروردګار دې دا د اپې طاقت عام ټول مسلمانانو له ورکړي چې مثال خبره یو داسې یو واقع دی چې هغه یو د سازش معامله او یو اتفاقي معامله نو اتفاقي معامله کې دا شی دی چې هغه کې چا صلاح مشوره نه وي
او د سازش مسله چې کومه ده هغه بیا زنګېږي، هغه بیا نه خلاصېږي. دا راته وایي صاحب چې ناروغه مو کړله د الله او د الله د رضا دپاره هم ناروغه وکړله، نو څه احساسات او جذبات لرئ تاسو لکه داسې یو دوه کسان چې وران یو هغه به یې رانژدې کوي؟ زه به دا ووایم ګله چې همیشه دپاره په خیر پسې خیر دی او په بېخیرۍ پسې بېخیري ده. که یو شی لږ و خو چې تا پکې ګوتې والې که نه نو هغه غټېږي، او که یو شی ډېر غټ و خو چې تا نیت په خیر و ستا زړه په خیر و نو هغه خدای پاک پروردګار کمی او خدای سمې لګوي. ولې چې د دغه څه د خدای طاقت وسه شي، د الله د رضا کېدو طاقت وسه شي، نبي علیه السلام پرې خوشحالېږي وادرې او په ورانو خبرو باندې شیطان خوشحالېږي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د جرګې ممبرانو خبرې مو اورېدلې، دغه شانتې د مرحوم باچا ګل د زوی خبرې مو اورېدلې چې دا قصدن نه و شوې، قتل خطا ده حادثه شوې وه او الله د رضا دپاره جرګې ممبرانو پکې منډه وواله او خبره الله به خیر ته ورسوله او د دوی نن روغه وشوه. دا وجې زموږ د نن ویډیو د آینده به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ ته اجازت راکوئ. د الله په امان.